زنانه راغلې وه مولوي صاحب په 15 کاله ما اوس ما خاوې نه دي سر لیدلي په 15 کاله ما خاوې نه دي سر لیدلي بابا یې خوشحاله دی وایي زما زوی تللی دی روپۍ راوړي دا روپۍ دي ستا په کفن خرڅې سي ته ووایه مولوي صاحب ډېرې سختې خبرې کوي در دې هم سختې درته کوم تا د یو چا د کور د بچي ولې پر خوله لاس ورنیولی دی ولې دې سا وربنده کړې ده ته ولې د چا په عزت باندې لوبې کوې د خپل نس دپاره دې د خپلې نژور ولې کور خراب کړي یا نو زه پوښتنه پر کوم هغه تا راوت کړې ده که ستا زوی دا بل زوی دې راوت کړی نو تا ستا زوی دې راوت کړی دا څه زوی دې چیرې او دا چیرې دا د ترک زلزله نه ده دا ډېره اسانه ده باندې دا پښتنه ده هر پښتون اول زه بیا ته د دې وړ چې خدای مې دی په مځکه دننه کړي چې بیا موږ تصور نه شو کولی بې حیایي مې څه وایي بد اخلاقي مې څه وایي بې شرمي مې څه وایي د دین او د اسلام دشمني مې څه وایي د کافرانو په حق کې حاملوېده مې څه وایي موږ تباه او برباد شو برای نام د مسلمانۍ نوم به زه مسلمان یم د قیامت په ورځ به معلوم شي از شیخ صاحب رحم الله فرمایي قیامت په ورځ به معلوم شي دا ګرز غبار به لیري څوک پر آس راغلی څوک پر خچر راغلی څوک پر خره راغلی قیامت پر ورځ دا به د خبرې معنی اوس خو ګرد دی غبار دی زه په ژړو په لنګوټه او په میراب کې مسلمان یم ته د میراب په مخ ته مسلمان یې د قیامت پر ورځ به دا ټولې خبرې معلومې شي صحیح سنو